زمونږ د رور نوم چې کوم دی بختورله دی، په بختورله مشهور هم دی، په بختورله ته کشران مشران هم وایي. نو زمونږ واقع دی چې دی بختور دی، د دې بختورله نه چې موږ معلومات اخلو ولې چې دونه هایټ ته موږ راغلي یو، دا کاڼي دي، دا غرونه دي، دا یو څه بل څه دي، دا خو به هم د چا وي که نه، عام خو نه دي که نه. د دې په باره کې موږ د دوی نه معلومات اخلو چې یاره آیا دا بانډې کونډې چې کوم دی نو دا د چا ذاتي دي او که نه مطلب سرکاري دي. د دوی نه لږ معلومات اخلو چې دوی د دې حوالې سره موږ ته او که نه په خپلو پیسو اخیستې شوي بانډې دي چې دې حوالې سره دوی موږ ته لږ معمولي تفصیلات موږ ته راکړي. بختورله د دې حوالې سره تاسو موږ ته دغه راکړئ بانډو کونډو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خو تاسو د میډیا والا ډېر شکرګزار یم چې دا روډ د نمک بانډۍ سره تعلق ساتي او دلته راغی او دا خبرې اپلوډ کوي. نو زه د دې ډېر شکرګزار یم او معذرت خوا یم او زموږ مېلمانه دي، موږ شکریا هم ادا کوو. د بانډو مطابق خو داسې خبره ده رور چې دا بانډه مخامخ چې کومه بانډه ښکاري که د میډیا والا رور د په کیمره کې دا تصویران راولي دا ټوټې دوه ښکاري، دا ذاتي د زمین ملک خپله بانډه ده او دا کوم چوپالونه چې ښکاري دا زموږ سره نیم کارګر ناست وي. موږ نیم کارګر دی چې ته وایو چې هغه موږ له څه ایجار راکوي. دا دوه درې څلور چوپالونه چې کوم دا زموږ ایجارګر خلک ناست دی دلته او هغو سمال دی، موږ سمال نشته. نو په دغه وجه باندې دا بانډې زموږ دی، زه د زمین ملک واره یم، مرحوم دی مړ دی او دا رواج ملک بانډه ده. نو زموږ او د دوی په برید کې دا اوبه برید دي، دا اوبه هم برید دي. دا مخامخ که دا واوره نه دې غاړه ده اره ده، دا کار یې موږ ورته اره وایو، تاسو ورته دی وایي یو غر چې دی داسې. نو دا زموږ خپل ذاتي برید دی او دا زموږ خپل نیکنې ځمکې دي، نه موږ پرې د نورو نه قلمونه اخلو خو یاره موږ نه دی ورکړی. اوس یې که نه لکه ذاتي زموږ خپلې بانډې دي، په دې کې د چا ملکیت زموږ سره د دوه جنګو نه راواله او د سر بانډې پورې نشته دی. خو بیا په منځ کې موږ داسې رونه دي نور موږ په خپل د ګوجر برادرۍ سره تعلق ساتو. بیا زموږ او د هغوی په منځ کې خپل یو تسلیم شوی دی چې په هغې کې ترکنا بانډه ورته وایي او جوړجوړی ورته وایي او میرعالم وایي. خو نو دا د پښتنو رونه دی او د میرعالم نه ښکته د ترکنا سور کاڼ نه ښکته راواله او زمونږ چې کومه بانډه وه تاسو چې پکې شتی کړې وه نو دې ځای پورې دا حد د بهادر ملک دی چې هغه مرحوم دی د اروارې راسه ولاړ دی، د نوسی دی او د دوه جنګو نه راواله او چې په کوم ځای کې تاسو شتی کړل دی نو دا دره پورې راپورې دا غونډه د بهادر ملک ده. او د هغه ځای نه مخامخ د میډیا والا ملګری موبایل لږ تاو کړي او د په میډیا کې راول د مخامخ ځای چې ښکاري نور ته ښکته غرونه نشته، د دغه ځای نه راواله او دې هرې پورې دا اول دا ملکیت د خدای د وروسته د امین ملک مرحوم دی او موږ اورېرونه موږ ته د هغوی نه موږ ته پاتې شوې ده او د هغوی پلرونه هغوی ته پاتې شوې وه. نو دا زمونږ حدودات دي او دا زمونږ نیکنۍ دي او دا موږ په ډلو ټپلو کې د وزیر ملک زمونږ تکړه مشر دی، د باج ملک مرحوم رور دی او موږ د هغې لکه ډېر مشکور هم یو او ډېر ښه انسان هم دی، په سیاست کې تعلق دی. خو زمونږ سره په ورورۍ کې دلته ولاړ دی نو لکه موږ د هغې هم ډېره شکریا ادا کوو چې د هغه نه پاترا کس دی راځي زموږ سره دلته ورورولي کوي او زما په ماماګانو کې هم راځي. نو ډېر ښه خلک دی. آیا که فرض که د ښکته نه پاتراک نه شیرینګل نه یا د داسې د مختلف ایریا نه څوک راتلل غواړي چونکې چې د علاقه ماشاءالله ډېره ښایسته علاقه ده، اوبه هم ډېره ښکلې ده او خلک هم مینه ناک خلک دي. که فرض که هغه وایي چې یاره زه دلته د یو دوو کمرو دپاره ځای اخلمه نو آیا هغوی ته به دا میلاویدی شي، دلته به هغه رهایش کولی شي که نه به شي کولی؟ د دې حوالې سره چې کوم لږ تفصیل راکړئ. یاره دا د الله ملکیت دی، د الله ملکیت سره زموږ په تصرف دی. چې څوک راځي دلته کمره دوه جوړوي او لکه داسې سیلانه راځي نو موږ د خرڅو والا نه یو نه خرڅوو او اوسېدی شي پکې ځان له. دومره ځایونه زموږ سره شته چې زموږ سره د بار مېلمانه دلته ځان له شتی میاشتو دوه درېو دپاره کولی شي او معذرت خوا به هم یې وویلې چې د بل ملک مېلمانه راځي نو دلته موږ د هغه ډېر مشکور یو چې دلته راځي په دې غرونو کې موږ سره سړی کښېني نو موږ وروره د خرڅولو والا نه یو، ځان له دې پکې آبادیانې جوړوي او ناست دي زموږ غرونه دي چې یو. صحیح ده صحیح ده. کتونکو چې څنګه تاسو واورېدې زموږ سره بختورله ولاړ دی او د هغه د بانډو حوالې سره خپل انفارمیشن تاسو سره شیر کړه. دا چونکې چې کوم د دوی نیکني جایداد دی داسې د دوی سره چې کوم د نور مشرانو جایدادونه د هغوی دا وارثین هم ولاړ دي او د هغې د حوالې سره د غوښتو خرڅولو حوالې سره موږ چې دوی سره کوم خبره وکړه نو دوی وایي چې کم سیلانیان ټوریزم والا راځي نو هغه زموږ ملګري دي، یاران دي، دوستان دي، پښتانه دي، مسلمانان دي، دوی ورته ویلکم کوي او دوی وایي چې زموږ د دې ځای چې کوم زموږ د دیرو دروازې هر ټایم د هغوی دپاره کلاوي دي، زموږ به زړونه هر ټایم د هغوی دپاره کلاوي. که فرض که څوک سیلانیان راځي هایکنګ کوي راځي بره ځي مزید نور مخکې ځي نو دوی به ورله سپورټ ورکوي او انشاءالله تعالی چې کوم دی نو ښه په سیف
طریقه سره به چې کوم دوی خپل ویزټ کوي ګرځېدلی شي خپل کوریج به کولی شي نو راشئ کتونکو ټول راشئ را چکر ولګوئ څنګه چې مونږ راغلي یو را چکر هم لګولی دی زمونږ سره ماشاءالله دا ملګري ټول ولاړ دي نو دغسې تاسو هم راشئ را چکر ولګوئ ډېر مینه ناک او محبت والا خلک دي مونږ ته اجازت راکئ د الله په امان